بوتل شا پر پړی تناسو نو په هغه ټیم پسې د هغه وخت نامي ګرامي غل کچکول خان راغی. نو په دې بوتل شا پسې د خپل بډوچکۍ نه تماچه راوویسته او ویې ورته هلکه ځوانه که څه د سړی نو سمدستي راوباسه که نه دلته دې دومره ولم چې د وړو چنډه نه جوړوم او شا به ټیم را سره نشتي ځوانه بل ځای ته به م غلا له تله غواړې ولې چې جامې مې نشتي او هغه په یوه غلا نه کېږي وروره ښه. لکه تا له ولې لکه ستا په سترګو چتې ناستي په ما باندې خو پرپړی دی په کور په باتروم کې اوبه نه وي ظالمه زرالم پټي ته په دې ځای کې خلک ځان سره بټوې راوړي. پرېږده مړه د غلا نه تاسو دستونه جوړ کړي دي چې کوم ځای وکړه. لکه ته زه څه ویم او ته څه وایې لکه ته دې جیب ته لاس کېو که نه زما ستا د پرپړو سره کار نشتي که دا میله رانه بنده شوه که نه قسم دی که دې بیا پرېږدمه ځکه پرپړیه چې ستا نه بعد به بل ځي ته هم غلا نه تله غواړي او د هغه ځي نه به بیا میلې ته تله غواړي ولې چې دوکاني شي اوس زما نشتي زه به ځانه کباړي شیلم وروره. اله تا خو لاس اوچت کړو او داسې لاس دې اوچت کړو لکه په کلاس کې چې به استاد زموږ نه د سوال تپوس وکړو او موږ به لاس اوچت کړو چې ماله راځي. الی مورو دا چې وویشتمه په دې ځیګرې وویشتمه سوره یې کړمه د بچ کېدو نه یمه مورو دوا بخانه کوئ غرقې کړو. کچکول غلا تا زه وپېژندم که نه زه انسپکټر پرپړی خان یم. کچکول غله زه تا ښه پېژنم او دلته صرف ستا دپاره ناست وم. تا په دې ستا کلي کې ډېر دهشت خور کړی او ما د له دهشت د پاپو په شان والوزو چې بیا څوک دا کار ونه کړي. نو پرپړی خان ځان سره په خبرو کولو روان شو. دی اوس انسپکټر پرپړی خان ولي وایي سیندخه لوټ ته وخته نو کشمیر یې ولید. نو د شا غړی ورته کچکول غل اواز کړو نو هلکه ته خو لاړې زموږ نه چې دې دا کوم پرپړي وبایول دا به څوک پاکوي. انسپکټر صاحب ډېر زیاتی دې وکړو. هلکه خپل په دې تشپاڼو کسانو مې نه ویشتې خو که تا د حمید نه شټو او د سرتاج نه پاجامه او د ایوب نه بوټان نه وی پټ کړی. کچکول خان غل چې دا واورېدو نو په ځمکه غځېدلی پروت و خو بیا یې اواز وکړو یلکه دا هغونه ما څه نه دي پټ کړي او تا نه دي پټ کړي نو دا زما پلار پټ کړي دي. هلته ستا د دې لغړو کشونو خپو چاپې ما لیدلي وو. ته خو سړی په ډېران کې نه پرېږدې هلته پسې تماچه راوباسې نه نو په روغه دې بیا الله مل شه.